شپږم نمبر حق بیان شیو د ګاونډیانو د عیب نقصان د برای چاته به ذکر نه کوي د ګاونډي ښه صفتونه به بیانې او ناکاره صفتونه به چاته نه بیانوي په دې باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک بیان شیو فضاله بن عبید رضی الله عنه نه روایت دی نبی علیہ السلام فرمایي درې سيزونه داسې دي چې هغه ملا ماتونکي مصیبتونه دي نو یو په هغې کې ګاونډي هغه ګاونډي چې هغه ستا ښکلي صفتونه هغه پټوي د خلکو نه او خراب صفتونه خلکو ته بیانوي اووم نمبر حق د ګاونډي دا بیان شوی چې ستا ګاونډي محتاج وي او د رزق کمی ورسره نو د هغه د خوراک انتظام کول دا د ګاونډي حق دی او په دې باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک بیان شوی انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه کس په ما ایمان نه دی راوړی هغه زما د جماعت نه دی چې هغه په داسې حالت کې د شپې اوده شي چې دی په خپله باندې موړ وي خو ګاونډي د ده چې کوم دی وږی وي نو دې کس په ما باندې ایمان نشته دی زما د جماعت نه دی نن اتم نمبر حق د ګاونډي بیانېږي چې د ګاونډي په تکلیف باندې صبر کول کو چېرې ګاونډي ناکاري د هغه خویونه خصلتونه ناکاري بار بار تنګول کوي نو په هغې باندې صبر پکار دی جنگ نه دی پکار ځکه جنگ دا د خبرې حل نه دی بلکې صبر پکار دی په دې باندې نو په دغه صبر باندې الله رب العزت څومره اجر او ثواب ورکړي چې الله رب العزت حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی او دغه حدیث مبارک حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی چې الله رب العزت مینه کوي محبت کوي د هغه سړي سره چې هغه ګاونډي نه ورته بار بار تکلیف میلاویږي او دې په هغې باندې صبر کوي نو الله رب العزت د دغه سړي سره ډیره زیاته مینه کوي ګاونډي په تکلیف باندې صبر کوي نو په دغه صبر نتیجه کې به الله جل شانه یا خو به د دې ګاونډي نه په دنیا کې الله خلاص کی مرګ بوله راولي او یا چې کوم دی الله رب العزت په بلې ذریعې سره د کفایت فرمایي خو چې دی صبر کوي چې صبر کې د ناکاره ګاونډي په خویونو باندې نو یو ورځ به انشاءالله د دغه ګاونډي دغه ستړي کولو نه او بار بار د جنگ جګړو نه به الله یو ورځ اخلاص کی خو شرط دا دی چې صبر وکړي هسې نه په دې باندې دا ثواب نه میلاویږي چې ګاونډي یو کنځل کې ته ورته دوه کې ګاونډي یو لول جنگ د پار راغستې تا پسې د کوره درې راغستي ګاونډي سره د زنانو راوځي ته پسې چې کوم دی سره د بچو راوځي جنگ له نه دې ته صبر نه وي او نهم نمبر حق د ګاونډي هغه دا دی چې سنه څه پخلی په کور کې نو د هغې هدیه هغه ګاونډي کره لیږل دام د ګاونډي څه دی حق دی خوراک څیزونو کې د ګاونډي کره هدیه لیږل حضرت مجاهد رحمت الله علیه روایت کړی دی د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ
چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په کور کې بیزا ذبح کړل شو، حلال کړل شو. بیزا په کور کې بیزا حلال شو. چې کله کور ته تشریف راوړو نو حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په کور کې فرمایل وی تاسو د دې بیزې د غوښې نه زمونږ د ګاونډي چې یهودي دی هغه کره هدیه لېږلې ده. د بیزې د غوښې نه زمونږ د یهودي ګاونډي له څه لېږلي دي او که نه ده لېږلي. ولې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې فرمایل به چې د ګاونډیانو سره ښه سلوک کوئ او د دې متعلق به جبرئیل علیه السلام بار بار نبی علیه السلام ته وصیت فرمایو، تاکید به یې کو. نبی علیه السلام فرمایي چې زما به خیال دا راغی چې هسې نه دا ګاونډي چېرته په میراث کې شریک نشي، دومره حق به بیاناو جبرئیل علیه السلام. نو چې کله هم په کور کې څه غوښه مخه ښه شي نو د هغه ګاونډي کره هدیه لیږل دا سنت طریقه ده. په دې باندې الله جل شانو راضي کیږي. لسم نمبر حق د ګاونډي هغه څه دی؟ هغه دا دی چې په خپل هم ښه ګاونډي جوړېدل او الله جل شانه چې کوم دی الله جل شانه نه ښه ګاونډي غوښتل. دانا چې په خپل چې کوم دی ښه ګاونډي جوړېدو دی امکان نشته، کوشش نه کوي چې زم چېرته ښه سړی جوړ شم او د بل نه تمه کوي چېرې زما د ګاونډي ښه وي نو څومره به ښه او په خپله د هر ټایم جنګ ته بډې راښکلي دي. نو داسې نه، په خپله به اول ځان جوړې، په خپله به ښه ګاونډي جوړېږي نو بیا وروسته د بل نه د ښه والي تمه پکار ده. نو دا هم حق ته د ګاونډي چې اول په خپله باندې ښه ګاونډي جوړ شه، بیا د الله رب العزت نه ښه ګاونډي ښکلی ګاونډي غواړه چې ربه ما ته په دې ګاونډ کې ښکلی ګاونډي نصیب کړي چې زه سره په خوشحالۍ سره ژوند تېرومه. حضرت نافع بن حارث رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې د انسان د بنده د نیکبختۍ دام نیکبختی ده چې د ګاونډي نیک وي، ښه وي. او دویم نیکبختیا سعادت دا دی چې سورلی ښه وي، پریشانه کوي نه. او دریم نیکبختیا دا هم د سعادت چې ښکلی پراخه کور وي. نو دا درې خبرې په د حدیث مبارک کې بیان شي چې دا د نیکبختۍ علامت دی. یو ښه ګاونډي نصیب کېدل، دویم ښکلې سورلي، که هغه خر دی، که اس دی، که هغه ګاډی دی، که موټر سایکل دی، ښه سورلي نصیب کېدل دا هم د نیکبختیا علامت دی چې پریشانه کوي دي نه. او دریم نمبر پراخه کور چې ته پکې ژوند په حیا عزت سره تېرولی شي. سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې څلور څیزونه د نیکبختیا علامت دی. یو نیک بیبي، دویم پراخه کور، دریم نیک او ښه ګاونډي، څلورم ښکلې سورلي. نو دا څلور څیزونه دا د نیکبختیا علامت دی چې بیبي دې په کور کې نیکه وه، ښه وه، نو مزو سره ژوند به دي، په عزت سره به دې ژوند دي. او ګاونډي دې ښه نو هم به ښکلی خوشحاله ژوند دي. سورلي دې هم ښه وه، موټر سایکل دی، ګاډی دی، اس دی، هر یو شی دی چې ستا د سورلۍ دی ښه نو هم به خوشحاله ښکلې سورلي به کوې او پراخه کور دی، ښکلی ژوند به پکې تېرې.
او سلور سیزونه دا د بدنصیبی علامت دی. بدبختی د سلور سیزونه. یو په هغې کې ناکاره بیبي چې بیبي د بد اخلاقه وه، نو هر ټایم په کور کې به د ګور مسکور جنگ جګړې شر او فساد دا به وي. خوشحاله ژوند به نه خاوند تېرولی شي نه به بیبي تېرولی شي. کور کې ټول افراد به د دې یوې بلا نه چې کوم دی څه وي په لړزان وي. چېرته به خوشحاله ژوند نه نو دا د بدبختۍ علامت دی. او دویم ناکاره ګاونډي چې معمولی خبرو باندې په ګاونډ کې نښلي، جنگ جګړې هر ټایم لوړې چلیږي، شر او فساد وي. او دریم ناکاره سورلي چې سورلي پې کې نو تا پریشانه کوي، دا هم بدبختي ده. او څلورم نمبر چې کوم دی تنګ کور، چې کور د تنګ وي ستا ضرورت نه پوره کوي، نو دا هم څه دی د بدبختۍ علامت دی. اوس کو دا څلورو څیزونو